یو کس وایي چې په حدیث کې راځي چې د والدینو تابعداري کو نشي. کله پلار زوی ته وایي چې د ښځې ته طلاق ورکنو طلاق ورکولی شي، چې پلار د ابراهیم علیه السلام په شانی او هغه زوی ته وایي چې د ښځې ته طلاق ورکنو بیا د طلاق ورکړي. او که پلار داسې جاهل وي چې په پته نه پوهېږي او معمولی خبرو باندې ذاتیات د انګور سره راله او بیا ورته وایي نو داسې نه ده. یو کس وایي جنابت په حالت کې ذکر یا درود شریف دا بغیر د تلاوت نه کول دا ذکر دا گناه خو پکې نشته، نه گناه نشته. جنابت په حالت کې ذکر کولی شي، قرآن پاک نشي لوستلی. یو کس وایي چې د مازدیګر په مونځ کې په دویم رکعت کې امام سره شریک شو، نو زه به ثنا نه ویم، بیا به په کوم یو رکعت کې ویم. نو چې کله بیا امام مونځ ختم کړي نو ستا امام سره درې رکعت رالل، چې کله پاسې دی او مونځ کې نو ثنا ووایه سبحانک اللهم وبحمدک، ځکه چې دا ستا ډومبې رکعت. په موبایل کې وایي ویډیو کول څنګه دی؟ نه دی جایز، تصویر اخیستل نه دی جایز. بل لیکلي چې په موبایل کې در سره غانی وي نو مونځ دې کېږي او که نه، چې کله د هغې موبایل ته په مونځ کې پام دی نو دا شیطاني شی مات کا، او که پام دی نه کي نه ځي ورته نو مونځ دې کېږي. یو کس وایي چې زه په دکان کې کار کوم، هغه ما ته 40,000 تنخواه راکوي او د 50 روپو د سوټ کمیشن راکوي د کپړې. نو دا سوټ کمیشن دا جایز دی چې هغه په خپله در خوښه درکوي، دا یو جایزه د انعام دی، دا اخیستل جایز دی. یو کس وایي چې د پلار په جایداد کې د خور حصه شته او که نه. دا ته چې خور یادې نو که خپله خور یادې او دا د دې سړي چې مړ شوی دی لور ده نو او د پلار په جایداد کې د لور حصه شته دی. او بعضې حالاتو کې د خور حصه هم راځي چې کله زامن لوڼه نه وي. یو کس وایي چې جنسۍ والا خلک عمرې ته په قسطونو باندې استي، نو داسې عمره کول جایز دی او که نه؟ عمره کولی شي لیکن قسطونو باندې تلل دا قرض اخیستل دي، نو عمرې دپاره قرض مه اخله، ځکه چې عمره فرض او واجب نه ده. د احنافو په نږدې فرض چې سړی تلی راتلی شي دومره مال ورسره وي دا فرض دی، نو عمرې دپاره قرضونه مه اخله. یو کس وایي چې احساس کمترۍ کې پریوتل هر وخت دی، دا ناشکرۍ کې خو داخل نه دي. احساس کمترۍ کې پریوتل لا تکبر دی، د دې سړي په زړه کې کبر دی، د خپل ځان لپاره یو مقام جوړول غواړي اوچت، هغې ته رسي نه، نو ځکه د احساس کمترۍ کې مبتلا شي. یو کس وایي چې آیا دا خبره درسته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې کسانو ته د اوښ د میتیازو څکلو حکم کړی و، هغوی بیماران؟ او دا خبره درسته ده، بخاري شریف کې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خلک راغلی او د اورینۍ قبیلې هغه بیمار شول، ناجوړه شو، خېټې بیماری کې مبتلا شو. بیا د الله رسول ته وفرمایل چې بهر لاړ شي د بیت المال اوښان سري او د هغې اوښو پی او د هغې بول وسکئ. نو دا حکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، اگر که په دې کې تاویل هم شته، لیکن بعض حضرات وایي چې د الله رسول ته هغه چونکې پیغمبرو په ذریعه د وحی دا معلومه شوي وه چې د دې خلکو شفا په دې کې متعین ده. نن سبا یو کس میتیازې نشي څکلی ځکه چې هغه ته یقینا د دې خبرې پته نه لګي چې دا شفا دې کې متعین ده. ډاکټر او حکیم که چاته علاج کوي نو دا یقین نه دی بلکې دا ظن دی، ګمان دی، او د ګمان په بنیاد باندې شاته د حرامو د څکلو د خوړلو اجازت نشي ورکولی. یو کس وایي چې په عاشورا کې واده کول څنګه دي؟ که چېرې منع نه دي نو بیا سني مسلمانان ولې نه کوي؟ په عاشورا کې واده کول جایز دي، ځکه چې واده څه ته وایي؟ نکاح کول، ایجاب و قبول و خطبه لوستل، او دا ټول نیک کارونه دي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بیا اعتراض کړی که چېرې داسې وي جایز وي نو دا سني مسلمانان ولې په عاشوره کې نکاح نه کوي؟ دا ځکه نه کوي چې موږ نن سبا په غلطه لار روان شوي یو. موږ په نکاح او په ودونو کې ډولګي کوو، ډنګه ډونګه کوو، بې پردګري وي پکې، بې حیایي وي، فحش کارونه وي، او د دغه میاشتې نه خلک یېرېږي نو په دې وجه یې نه کوي. یعنې نکاح کول چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او سنت دي هغه ټول کال کې کولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی په سیند کې ډوب شو، پته یې نه لګي، د هغه لاش هم نه دی تر لاسه راغلی، وارثانو 12 سره د هغه انتظار وکولی. اوس د هغه غایبانه نماز جنازه کیدی شي او که نه؟ احناف وایي چې غایبانه نماز جنازه نشي کیدی، او نجاشي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وه، لیکن الله جل شانه دغه حاضر کړی یا مخکې رکاوټونه ټول لرې شي، د هغې تعویل کوي. د شوافیو په نږدې کېږي. یو کس وایي چې یو سړی دی معذوره دی، په کرسۍ باندې موس کوي او کرسۍ مخې ته یې تکیه ایښي، په هغې باندې سجده لګوي، داسې ټیک ده که نه؟ دې ته ضرورت نشته. که چېرې یو سړی ټیټېږي سجدې ته او د هغه په ملا کې درد او تکلیف پیدا کېږي چې سر یې ځوړند نیولی، نو بیا داسې کولی شي. لیکن دا ګمان کول او دا اعتقاد او نظریه جوړول چې په دې بالغ باندې زما سجده کول داسې دي چې دا په ځمکه ده، دا ټیک نه ده.
بغیر د دین هم سجده کولای شي په هوا کې. البته د رکوع د پاره ټیټېدل کم پکار دی او د سجدې د پاره ډیر پکار دی. یو کس وایي چې زما ورور په ټریفک پولیس کې دی، هغه چې د نوکرۍ نه کور ته راځي نو ځان سره ډیر څیزونه راړي لکه ام، کیلا او دهی، بلې، وریجې، شربت وغیره، او وایي چې دا ماته خلک راکوي، دا حرام دي، دا حرام نه دی. هغه وایي نو دا خوړل مونږ ته څنګه دي؟ نو جواب یې دا دی چې دا خلک ورکوي نو چې دی د خپل د پولیس دا لباس لري کی بیا د خلک ورکوي که نه؟ که چېرې هغه هم ورته ورکوي نو بیا دا د خلک د خپل عقیدت او مینې نه تحفه ورکوي، دا جایز دي. او که چېرې بیا نه ورکوي تپوس هم څوک نه کوي او د دې خاطر ورکوي چې دی په دې عهده باندې دا رشوت دی، دا حرام دی اخیستل. یو کس تپوس کړی چې سهیل نوم کې خل څنګه دي؟ دا جایز دي. او سهیل د سهل نه دی، او سهل معنا دا آسانتیا او سهولت. بل تپوس کړی دی چې زموږ محله کې یو سړی دی دوبۍ او جاپان نه د سپیر پارټس کارونه کوي، د هغه سره کاروبار کول په تنخواه څنګه دي؟ جایز دي. یو کس وایي چې خاون خپله ښځه په نوم سره راوغواړي نو د خاون د خلکو د کور افراد ناست دي او د هغوی په مخ کې خپله ښځه په نوم سره راغوستل څنګه دي؟ دا جایز دي. خاون خپله ښځه په نوم سره راغوستی شي او په دې سره مینه محبت هم سیوا کېږي. د خاون د ښځې په خپله کې مینه د دې کې ډېر لوی خیر دی. البته ښځه خاون په نوم سر نشي راغوستی. نن سبا رواج الټه دی چې ښځه خاون ته نوم اخلي او خاون نه، نو ښځه خاون ته د نوم نه اخلي. د الله رسول فرمایي که چېرې ما د الله نه علاوه بل چاته د سجدې امر کولی نو ما به ښځې ته ویلو چې د خاوند ته سجده کړو. د هغه د احترام تقاضا دا ده چې نوم ورته نه اخلي. یو کس وایي چې په کور کې ګټر دی او هغه ګټر د پاسه سرپوخ پروت دی، په هغې د پاسه مونږ موس کوو نو موس کولی شو که نه؟ او موس پې کېږي د پاسه چې کله ته په کوم ځای ولاړې دا ځای پاک دی، نجس نه دی، نو که لاندې فاصله کې ګټر ګنده اوبه بهیږي نو موس پې باندې کېدی شي. دویم تپوس یې دا کړی دی چې د دې ګټر نه څومره فاصله کې مونږ بور کول غواړو نو څومره فاصله کې مونږ بور وکړو. نو داسې فاصله کې بور کول جایز دي چې د ګټر اوبه دا نجس هغې کوی ته نه ځي. او بعضې حضرات وایي چې هر طرف ته لس لس غزه دا فاصله پکار ده. خو به هر حال که لنډم وي او د ګټر د نکاسۍ اوبه هغې کوی ته نه ځي نو بیا کوی یې کنستل جایز دي. یو کس وایي چې د ګیس پیپ لګېدلی دی، ګیس راځي کور ته استعمالیږي لیکن میټر تر اوسه پورې نه دی لګېدلی، او میټر چې کوم دی نو دا ګیس استعمالول څنګه دي؟ نو که چېرې د سرکار د طرف نه اجازت وي هغه سره حساب کتابي بیا جایز دي. او چې کله میټر نه دی لګلی بیا پته لګي نه نو دغه وخت کې استعمالول ټیک نه دي، ځکه چې د دې اجرت څومره کېږي دا مجهول بیه ده او بیه مجهول لا فاسد ده.